په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم قدرمنو لیدونکو بیا هم د ښځې ټولنې خپرونې ته په خیر راغلی. په دغه خپرونه کې موږ بیا هم وغوښتل چې د تل په شان د هېواد یوې پیاوړې مېرمنې خواته راشو. نن مو هم وغوښتل چې د آغلې حفیظه امرخیلې خواته چې دوی په ملالۍ زیږېدون کې سرطبیبه ده د دوی خواته راسو، د دوی په شخصي ژوند به هم ورسره خبرې کوو او ترڅنګ هم د دغه روغتون په وضعیت به هم ورسره خبرې کوو. تاسو هم زما ملتیا وکړئ. آغلې راوستو خپلې کیسې او خپلې پوښتنې مو پیل کړو او پیل به هم له دې څخه وکړو چې د خپل ماشومتوب او کوچنیوال په هکله به راته ووایئ چې خپل د ژوند هغه لومړنۍ شېبې مو چیرې پیل کړلې او ماشومتوب مو چیرته تېر کړی؟ تشکر له تاسو نه. البته زه په کابل کې زیږېدلې یم، عمر مې ټول په کابل کې تېر شوی ده. البته په اصل کې د میدان ښار یم. نو مور و پلار مې امرخیل دي، منتها خسرخیل مې چې د خاوند فامیل مې ټول عمرخیل ده. د میدان ښار یادونه مو وکړله، زیږېدنه خو مو دلته شوې ده، هلته مو هم کله ژوند کړی که نه؟ نه هیڅ؟ بله هیڅ. کله داسې چکر لپاره هم نه یې تللي؟ نه نه. د خپلو زده کړو په هکله که راته ووایئ چې لومړنۍ زده کړې مو چیرې پیل کړلې؟ لومړنۍ زده کړې مو په البته لیسې عالی رابعه بلخي وه. له هغې نه له 12 صنف نه تر 12 پورې، له 12 صنف نه البته اول نمره فارغ شولم، البته په جګه نمره باندې. پس له دې نه چې امتحان د کانکور دولتي ما ورکړ، البته په ډېره جګه نمره باندې بیا ته به کابل ته کامیابه شوم. ښه، ډېر ښه. د زده کړو په برخه کې کورنۍ څومره حمایه کولی، څومره تشویق کولی او هغه ستر خنډونه مو مخې ته څه وه هغه وخت؟ البته همغه وخت کې هم د ما پلار و مور د خدای وبخښي فعلا مړه دي، نو هغو دوی ډېر تشویقولم چې باید آینده کې حتما باید ډاکټره شي او ما هم دې مسلک ته ډېره علاقهمندي درلودله او اوس هم همدغه رقم فامیل د خسر مې یا خاوند مې دغه دوی ټول اصلا په قسمت علم و تحصیل کې یا په قسمت د دې چې زه شفخانه کې یم یا کار کوم ډېر ما حمایه کوي او په دې قسمت کې ډېر یو ښه دید لري. ډېر ښه. په شریک ژوند به مو هم راځو. دا به راته وایئ چې تر کومه کچه مو د ډاکټرۍ په برخه کې زده کړې وکړې؟ البته وقت چې زه له فاکولتې طب نه فارغه شولم، ما پس له دې نه چې امتحان د انترنس ورکړ په ډېره ښه نمره باندې له طریقه د وزارت صحت آمیز شفخانې د ملالۍ ته معرفي شولم چې تقریبا 2 کاله ما کار وکړ، یعنی 2م صنف ډاکټره وم. پس له دې نه چې د 2م صنف د موږ خلاصېده، زه هغه وخت کې هم یعنی ریزیدنسي پروګرام ما تعقیباوه، د تخصص پروګرام، او زه معاون د شفخانې شولم. او تقریبا 18 کاله کېږي چې په دې روغتون کې زه پروګرام د ریزیدنسي مې خلاص کړ. بیا مې خپله سپیشلیستي یا تخصص له ملالۍ روغتون نه واخیسته، په تعقیب د هغه نه رتبې علمي مې واخیستله، په تعقیب د تخصص باندې ترینر شوم، پس له هغه نه رنځوریار او اوس له هم رتبې علمي مې رنځورمل. ډېر ښه. د زده کړو لپاره کله د هېواده بهر مو هم سفر کړی که نه؟ نه خیر نه. ټولې زده کړې مو هم دلته هېواد کې؟ بلې بلې. ښه. ډېر ښه. شریک ژوند مو څنګه پیل کړې؟ پلار په کور کې خو مې ویلې چې خپله مو هم در سره شوق و مینه ډېره وه او کورنۍ هم تشویقولی. کله چې شریک ژوند مو پیل کړی د درسونو خو څه نه څه لرې نه شوئ؟ نه خیر نه. یعنې د موږ فامیل د خسر مې او یا ورونه مې خپله خاوند مې اصلا ډېر ښه خلک دي، ډېره ما حمایه کوي او زه ډېر راضي یم له دوی نه. بله. کله چې شریک ژوند مو پیل کوه په خپل زړه مو وټاکه او که نه د کورنۍ د خوا نه؟ په هر حالت باندې موږ او تاسې پښتانه او دا هم واقعیت زه وایم، خپل مور او پلار همیشه دا کوشش کاندي چې اولاد د هغو ښه ځای ته ورسیږي او ښه کس سره عمر پیل کړي او د هغو انتخاب هم موږ چون تجربه نه درلودله، مشکل ده چې داسې انتخاب کاندي. بله. منتها واقعیت زه سخت ورته احترام لرم او زه ډېر فعلني ژوند نه او وختني نه هم ډېر راضي یم، په دې چې ما ډېر حمایه کوي. د پلار په کور کې څو تنه غړي وای؟ آیا نور خویندې ورونه مو هم ډاکټرۍ سره علاقه درلودله که نه؟ نه خیر نه. هر چا په خپله شوق باندې فاکولته ویلې او هر چا په خپل شوق باندې هغه رشته خپله انتخاب کړله. بله. وروسته له نه چې شریک ژوند مو پیل که بیا هم همغومره چې د پلار په کور کې تشویقېدلی، دلته هم دغه مسلک ته تشویق در سره و که نه؟
البته ډیر زیات د دې خاطر چې اکثرا د مونږ فامیل د خسر من ټول ډاکټران دي او ټول یو ډیر ښه وسیدید لري او په قسمت د تحصیل د علم او د دې خاطر چې آینده کې پرمختیا ولري هر کس ډیر ښه نظر لري. بله ترڅنګ کې چې د کورنۍ څخه راوځو ټولنې ته ټولنه کې هم تاسو چې هغه وخت وایي زده کړې مو کولې یا هم دنده مو سرته رسوله ستونزې وي او که نه؟ البته ډېرې ستونزې وي ځکه وقت درته وایم تاسو به ډېر جګرخونه سئ. اول په مقایسه د فعلي شرایط باندې یعنی هغه وخت کې هم همدغه رقم وخت چې موږ فاکولته خلاصه کړله هم مکمل امنیت نه و او په هغه وخت کې هم په ډېر مشکلاتو باندې موږ روغتون کې البته کار کوو خو په هر حالت باندې یعنی موږ خپل کار ته دوام ورکړ او نه تنها دې چې موږ کار کوو زده کړې هم کولې په داخل روغتون کې یعنی هغه رزیدنسي پروګرام و بخش پروګرام د اکمال تخصص و څنګه خپل تخصص له روغتون واخیسته او رتبه علمي و چې شاپشه موږ رتبه علمي واخیسته. بله له خپل دغه مسلک څخه تاسو خپله څومره راضي یې؟ زه 100% راضي یم هیڅ کوم مشکل نه لرم او چې تر څو کولی سم هغه کوششونه چې زه کولی سم او په توان کې مې دي هم زده کړه کوم او هم خپل خویندو او میندو ته کار ورته کوم چې تر څو وکولی سم چې دوی هم رضایت د خپلو خویندو واخلم. بله سپېڅلې دنده ده خو بیا هم مصروفیتونه ډېر لري څنګه کورنۍ او دنده مو یو ځای سره تنظیم کړې ده؟ خو په هر حالت باندې اگر چې کار ډیر ده نه تنها دې چې مثلا د کور چارې دي د فامیل دی هم دغه رقم په شفاخانه کې ډیر کار ده مګر په هر حالت باندې یو دلچسپي بیا هم ورسره ده د خاطر چې یو مور وخت څخه خوشاله اوسي هغه ماته مونږ ته ډیر زیات خوندور او ډیر لذت لري واقعا د خاطر چې نه تنها مونږ د دنیا کې کار کوو هغه دنیا ته هم کار کوو. البته بې شکه د مور یادونه مو وکړله خپله به راته وایي چې تاسې د څو ماشومانو مور یاستئ؟ زه 4 ماشومان لرم شکر ده مکتب کې دي. مکتب کې دي په راتلونکي خو پلان نه لري چې هغوی هم ستاسې مسلک مخې ته بوځي؟ زه خو پلان نه لرم هغه دې چې ما وویني چې ډېر په علاقهمندۍ باندې روغتون ته راځم په باوجود چې دونه مشکلات دي له هرې نګاه نه موږ او تاسې شاوخوا کې هغه دوی هم علاقه لري چې باید ډاکټر سي. ډاکټر صاحب روغتون کې یو د روغتون په هکله خبرې کوو نو که خوښه مو وي نورې کیسې او نورې پوښتنې به ستاسو په دفتر کې وکړو. تشکر ډېر ښه بیا هم خوشحاله سوم چې تاسې راغلیه دفتر خو ډېر وړکی ده لاړ به سو هالته کې به کښېنو. حتما ولې نه مهرباني. قدرمنو لیدونکو دا چې موږ له اغلې ډاکټر صاحب حفیظ احمد خیل سره د ملالۍ په زیږنتون کې یو نو ومو غوښتل چې د دوی د زده کړو د دوی د شخصي ژوند ترڅنګ دا چې دوی په دغه روغتون کې اوس په کومو دندو باندې بوخت دي کوم مصروفیتونه لري او ترڅنګ هم خپل دغه روغتون په وضعیت هم څه نه څه خبرې ورسره وکړو. ډاکټر صاحب پیل به له دې څخه وکړو چې په دغه روغتون کې له هغه نه چې تاسو دنده باندې پیل وکړئ تر دې دمه پورې په کوم مصروفیتونو باندې تاسو بوخت یې؟ تشکر له تاسو نه زه فعلا رتبه علمی مې رنځورمل ده ترینر متخصص د بخش د نسای ولادي یم او په ضمن کې سرطبیب د شفاخانه ملالۍ او د ملالۍ روغتون سرطبیب یم. ډېر ښه. په ټوله کې ډاکټر صاحب که همدې روغتون وضعیت راسو چې اوس څومره مسلکي ډاکټران نرسان په دغه روغتون کې په دنده بوخت دي؟ تقریبا موږ 246 نفر استاف لرو چې په دې کې بخش ډاکټر صاحبان هم دي 22 ترینر لرو متبقي 110 نفر ډاکټر صاحبان دي ترینی دي ترینر دي او نور قابل صاحبان یا بخش نرسنګ ده او متبقي بخش اداري ده او بخش خپل خدماتي ده چې ټول د 24 ساعتو کې په ارزي خدمات باندې بوخت دي. ډېر ښه. بله او که چیرې د ناروغانو کچې ته راسو چې په 24 ساعتونو کې که تاسو د تخمین نه وایي چې څومره ناروغان دلته راځي وایي دغه پرسونل چې تاسو یادونه یې وکړله بسنه کوي که نه؟ په هر حالت کې ځینې وخت داسې تصادف شي چې واقعات عملیاتي زیاتي یا مراجعه زیاتي په طور مثال په واقعیت ډول باندې درته ویلی شم چې په تیر 24 ساعتو کې موږ 10 عملیات درلودل یعنی کفایت نه کوي مګر هغه حالت چې ځینې وخت ازدحام شي موږ په ټول د ورځې کې اکثرا یا په ټول د شپې کې هغه مدیریت نه خپل کار اخلو چې په سمه توګه باندې وکولی شو تر څو ارزي خدمات ټولو ته په یو شکل باندې
په مساویانه توګه باندې او بدون د هیڅ نوع تفریق یا تبعیض نه ټولو میندو ته یو سان عرضه سي. بله ډېر ښه ډاکټر صاحب د دغه روغتون خدمات چې د ستاسو په نظر څومره معیاري دي او څومره باید نور ورته کار وشي؟ خب به هر حالت باندې هر څوک چې هر ارګان کې دي یعنی دغه خدمات چې په مقایسه د نورو خلکو وګورو یا په سویه جهاني وګورو بیا هم با ځینې نواقص ده، اما په مقایسه د وختني کلو باندې یا وختني حالاتو باندې یا هغه مواد یا متریال یا په قسمت د ارتقا د ظرفیت باندې چې موږ تیرو کلو کې درلودله بیا هم ډېر تغییر کړی ده، ډېر توپیر کړی ده، ډېر ښه سوي دي او فعلا کفایت کاندي، کوم مشکل فعلا نشته. یعنی په هر حالت باندې هغه کیسونه یا هغه مریضان چې په شکل د کامپلیکیت له دې باندې له روغتون شفاخانې ته راځي هغه هم تداوي کیږي او دننه هم داخل د شفاخانه کې هغه مریضان چې په نارماله توګه باندې یا عملیات خانې ته ځي هغه صغیره عملیاتونه ورته کیږي او یا لوی عملیاتونه ورته کیږي هغه هم په سمه توګه باندې په واسطه د یو مدیریت باندې یو ټیم باندې عرضه کیږي. بله ډاکټر صاحب ډیری وخت کله چې ځینې روغتونونو ته داسې ناروغان چې هغه لږ وخت سره مخامخ دي ستونزې ډېر دي ورسي نو دوی ځوابوي ورځ ځواب ورکړي په دغه روغتون کې تر کومه کچه چې که سلنه موږ ورته وټاکو هغه ناروغان چې وضعیت یې وخیم یا هم خراب دلته منل کیږي او هغه عملیات کیږي؟ خو موږ اصلا هیڅ کیس دی ریفر نه لرو یا ریفر مریضان نه لرو. د دې خاطر چې ملالي روغتون تاسو ته معلومه ده چې د نورو روغتونو یا د نورو ماترنتي روغتونونو فکر کوم مور بلل کیږي. د نورو شفاخانو یا د نورو ولایاتونو اکثره مریضان راځي. په تور مثال فستولای ولادي مریضان فعلا موږ روغتون کې لرو د لرو ولایاتونو راغلي دي منوي او موږ خپل مریضان نورو روغتونو ته نه لیږو. البته هم دلته ټول تداوي کیږي. بله په ټوله کې دا چې تاسو یو ډاکټر یې دلته 40 ساعته او خپل دغه ناروغان وینئ په ټوله کې د مور او ماشوم د مړینې کچه له پخوا څخه څومره توپیر کړی ده؟ په شکل د مقایسوي کې وایم ډیر زیات توپیر کړی ده او یوازینی دلیل یې دا ده چې هر ورځ په ورځ باندې په قسمت ارتقا د ظرفیت داخل د شفاخانې نه که نږدې مثال نه زه درته شروع کوم کار کوي په بخش د رزیدنسي کې یا بخش ترینینګ سنټر د روغتون کې او بخش د مالجي کې چې قسمت تداوی د مریضانو ده هغه کې کار کوي په کچه ډیره راټیټه سوې ده یا بخش د ایمرجنسي کې دفعتاً چې مریض راسي هلته احیا کیږي یا مریضان لیدل کیږي بیا بس لغنه نورو واردو کې تقسیمیږي. بله ډاکټر صاحب د ځینو ناروغیو ترڅنګ هم د فیستولا ناروغي ده چې ډېری ناروغان د دغه ناروغۍ سره مخامخ کیږي ورته ستونزمن تمامیږي. ستاسو په نظر اوس څومره درملنه په افغانستان کې شونې ده او څومره کچه ټیټه شوې ده؟ کچه ډیره ټیټه سوې ده په نظر په دې باندې دلیل هم زه درته وایم چې دغه ټرینینګونه اکثرا چې په مرکز کې نیول کیږي هغه کسان هم له ولایاتو نه دلته راستول کیږي د طریق د وزارت صحت عامه هغه ټرینینګونه دلته ورکول کیږي چې له دې اختلالاتو نه مخنیوی وشي. په دې چې دا لوی اختلالات دي چې موږ خپل په هاسپیټل منیجمنت انفارمیشن سیستم کې لرو د دېونه مخنیوی وشي او بل دا چې اکثره مریضان او میندې له دې نه هم خبر سوي دي پیش له دې نه چې اختلالات ته مواجه سي نزدیک کلینیکو ته ځي یا د طریق د صحي رسانیو نه یا د دې چې میډوایفان ډېر دي اکثرا لرې ځایو کې له دې طریق نه کیدای شي چې مخکې له دې نه چې اختلاط ورکړي یا ولادت مخنیوی کیږي. اما بیا هم دا کیسونه شته له لرو ځایو نه راځي چې فستولای ولادي موږ ورته وایو په داخل د روغتون کې ترمیمیږي ډېره ښه نتیجه ورکوي. هغه کیسونه چې ولایاتو کې مواجه په خطر باندې کیږي او یا کامپلیکیت کیږي او یا دا چې فستولای ولادي ورته پیدا کیږي داخل د روغتون کې ترمیمیږي هیڅ کوم مشکل نشته. نتیجه ډیره ښه ده تقریبا 99% زه درته وایم چې نتیجه ډیره ښه ده. د ترننګو یادونه مو وکړله تاسې او نور کوم ډاکټر صاحبان چې دلته په دنده باندې بوخت دي آیا د ادارې د خوا نه یا په کال کې تاسو یا د هېواد بهره هم د ترننګ لپاره ځئ که نه یا هم د بهر نه نور ډاکټران غواړئ چې دلته دغو ډاکټرانو ته ترننګ ورکړي؟
د هیواد نه بهر زه شخصا د تریننګ د خاطر نه یم تللی تر اوسه پورې لا مونږ ته نور ډاکټر صاحبان هغه نور قابله صاحبان مونږ خو دوه بخش لرو یو بخش د رزیدنسي ده چې د ارتقای ظرفیت د خانه بس له دې نه چې امتحان د رزیدنسي په وزارت صحت عامه کې واخیستل سي نظر په نمرو باندې رالیږل کیږي تقسیمیږي روغتونو ته نو هغه دوی راځي په 4 کلنۍ دورې باندې بوختي تر څو چې دوی خپل سپیشلیستي یا تخصص واخلي له روغتون نه او په جریان د دې کې نور هم لنډه دوره تخصص ته او یا کوتا مدت موږ ترینینګونه ورته وایو او یا طویل المدت چې کوتا مدت شامل ده مثلا د ایمرجنسي ابستریک کیر پروګرامونه دي یا د نیو بورن د ماشومانو د خاطر ترینینګونه دي یا د خپل وقایدي انتان ترینینګونه دي همدغه رقم نور ترینینګونه دي هم داخل د روغتون کې ورته ورکول کیږي البته د خپل ترینرانو د روغتون لخوا نه دي چې د ادارې د کم پوشش د خانه ده بله ډاکټر صاحب کله تر اوسه چې په 40 ساعتونو کې د ملالۍ زیږنتون کې څومره د سیزارین قضیه تاسو سره ثبت کیږي او څومره ډیر د ګواښ سره مخامخ دي مشکلاتو سره خو یا اختلاطاتو سره خو په ملالۍ کې مخامخ نه دي د دې د خاطر چې موږ په هر سویه باندې ډاکټر لرو د اول سکال ډاکټر همداسې دویم دریم څلورم او ترینر هم متخصص لرو د شپې له خوا نه کور کیږي تقریبا نن شپه څنګه چې ما پیشتر هم درته ویلې درس واقع د عملیاتي وي یا ایمرجنسي سیزارین سکشنونه و نور هر ورځ 2 عملیات مجور عملیات یا سرجریګانې لرو یا لوی عملیاتونه لرو او د ورځې 11 مینور سرجریګانې یا وړه عملیاتونه لرو تقریبا مراجعه یو 16 مریض ته رسیږي بله په ټوله کې دغه میندې چې ناروغه وي او دلته راوړل کیږي ستاسو په نظر او تاسو کومه سروې کې کړې اوسې د کوم عمر ډېرې میندې دي او تر څنګ هماغه کم عمره نجونې اوس هم یعنې هغوی مور کیږي او دغه روغتون ته راوړل کیږي که نه فعلا دغونه د 18 کلونه ټیټ نه دي موږ اوقات ډیر کم تصادف کوو شاید په 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد یو مریض راسي اما ټول اکثر مریضان له 18 کلونه پورته دي بله او څنګه مو چې مخکې هم ویلې چې دغه روغتون د نورو روغتونونو په پرتله د مور هم ورته ویلی سو نو ډېری روغتونو کې د پیوازانو د سم ځای د نشتون موضوع مطرح کیږي په دغه روغتون کې تاسو ورته څومره تر دې دمه کار کړی دی په راتلونکي کې داسې پلان هم لرئ چې نور هم ځای ورته زیات کړئ تر څو کوم پیوازان چې دي هغوی هم په ارامه باندې اوسي پیش له دې نه چې زه د تاسو سوال ته جواب ورکړم موږ د دې خاطر چې یعنی هغه پیشنټ ساتسفیکیشن ورته وایي یا رضایت د مریض و مریضدار ته راسو یعنی هدف د تاسو هم دغه چې آیا دوی راضي دي یا نه دي موږ د شپې د خانه یعنی ټول د 24 ساعت پس له دې نه چې رسمیات ختم سي تر سبا سهار یو تیم د نظارتي لرو تقریبا 2 تیم د نظارتي لرو یو بخش نظارتي د اداري د چې د باندې روغتون نه متوجي داخل د روغتون ته متوجي او بل بخش د فني د نظارتي د چې داخل د روغتون ده بل دریم بخش د بخش خپل کنټرولر د نظارتي د چې هغه د کور ناراضي په ټول د شپې کې 1 بجې د شپې 2 بجې د شپې له ناروغانو نه او پایوازانو نه نظارت کوي او پوښتنه کوي چې آیا له معالجې نه راضي است یا نه است دا یو مسله او بل د دې په ارتباط باندې ویلای سم چې پایوازخانه د زنانه جدا لرو پایوازخانه د مردانه جدا لرو چې په هغه کې هغه امکانات چې په مقایسه د شرایط زمانی دي مثلا چوکۍ فرش دشن ټول ورته مهیا کړی دي البته کوم پرابلم نشته دوی کولای شي چې په وړي کې په زمي کې ما پایوازانو اتاق کې او نور چوکۍ دي صاحبان لاندې دي کې د استفاده ترې وکړي بله دغه ځای یادونه مو چې وکړله اوس دنه هوا هم ورځ په ورځ ګرمیږي نو ستاسو په نظر آیا دغه کومه کچه شمېر چې هلته مریضان راوړل کیږي او د هغوی پایوازان ده بسنه وکړي که نه نظر په مقایسه د مراجعې باندې او یا دا چې تاسو پیشتر ما ویلي عملیاتو باندې او یا د ولادتونه چې په ټول د 24 ساعتو کې جای کافی نه ده باید یو لوی جای سي یعنی واقعا نسایی جدا سي ولادی جدا سي اما سابق جدا بود چون مراجعه کمه و دا یو روغتون نه چې تقریبا 15 کال مخکې 40 مریضان یا 10 مریضان بدل تکور کېدل مگر اوس نظر په مغه مدیریت شفاخانه باندې یو 16 مریض کور کیږي کله چې جای لوی روغتون ته ورکړ سي هغه ډیر کوي ډاکټر صاحب اکثرا په ځینې روغتونونو کې ویلی سو چې ډېری مریضان چې دوی تکلیف هم لري دوی د ځینو ډاکټرانو د وضع څخه خوشحاله نه دي وایي چې دوی سره بد چلند کیږي تاسو دغه برخې نه هم نظارت کوئ او که نه
مونږ خو نظر په دې چې ملالۍ روغتون دولتي روغتون ده او هغه پرسونل چې اکثرا داخل د شفاخانه کې دي یو بخش د کانسلینګ مونږ ورته وایو چې د ادارې له طریقه تقریبا 9 کمیټې دي پیش لینه چې اولین دفعه مجلس شروع سي د مونږ رئیس د خانه او یا د ریاست د مجلس د خانه ورته ویل کېږي چې یعنې ښه رویه د په تداوي کې یا په معالجه د یو مریض کې ډېر تاثیر لري مونږ هره ورځ ورته وایو او مګر بیا هم د باندې له خوا نه د شخصي روغتونو یا شخصي معاینه خانو کې هغه مونږ چون د تاثیر لاندې نه دي هغو دوی سره دونه ارتباطات د مونږ نه دي هغه کسان چې داخل د روغتون د مونږ سره دي هغه دوی 100% مطمئنه یم چې ښه رویه کاندي له مریضانو سره بله په ټوله کې د هغه وخت نه چې تاسو دغلته مسؤلیت لرئ او د یو مسؤل په حیث کار کوئ داسې خو به کله نه وي سوي چې هغه ډاکټر صاحبانو چې نوکري اوسي د خپل کار څخه تښتېدلي اوسي یا هم سرغړونه یې کړې اوسي نه په هر حالت کې زه دا درته وایم چې یو چا چې مسؤلیت د عرضې خدماتو صحي څوک واخلي او په عرضې خدمات صحي باندې بوخت وي که نرس ده که قابله ده او یا که ډاکټر ده هر پوزیشن کې زه دا فکر نه کوم چې مریض سره ښه رویه ونه کاندي د دې د خاطره چې اول دوی تعهد کاندي چې هغه قسم یادوي چې واقعا مونږ لغه قسم د هایپوکرات ده چې هغه صداقت و حقیقت او د اعتماد محرمیت ټول شیان به مریض په مقابل کې مونږ مراعاتو او احترام د مریض به کوو او فکر کوم شاید ټول کسان چې هغه سپینې چپنې لري هیڅوک هم بد رویه نه کاندي او هیڅوک هم له قانون و مقررات د اسلامي د طبابت نه سرغړونه نه کاندي بله او که چیرې د دغه روغتون حفظ الصحې برخې ته راسي چې په دغه برخه کې څومره مو پام ورته کړی ده او څومره متیقنه یې چې هرې برخې نه که مونږ ووایو چې که چیرې هغه اتاقونو کې چې میندې وي هغه اتاقونو کې چې ماشومان وي په ټوله کې خپله د ټول روغتون په کچه باندې حفظ الصحه څومره مراعات کیږي خب که دا درته ووایم چې یعنی حفظ الصحه یا د یو روغتون د دولتي روغتون چې زه درته وایم دا د یو نفر کار نه ده چې مثلا یو نفر په دې باندې مصروف سي او که زه درته وایم چې د شخصي کور د چا نه ده دا د بیت المال مال ده او روغتون د ملت روغتون ده او دوی سره په ګډه باندې مونږ تاسو ټول سره لاس په لاس چې یو ځای یا یو سرک یا یو روغتون په طور مثال همدغه پاک کړی سي څنګه دا هم زه په حقیقت باندې درته ویلی سم چې په دې روغتون کې په قسمت آی پی کې یا انفیکشن پریونشن کې یا په پاکوالي کې تیر ورځ هم همدغه رقم تیم د نظارت د خپل وزارت صحت امین راغلی و چې البته په دې کې ټول سهم لري ډاکټر صاحب که دې ته راسو چې په راتلونکي کې مو د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لپاره څه پلانونه لرئ تاسې د مونږ هر سټاف او هر ارګان هر دیپارتمنت مونږ جدا بیل بیل پلان لري یو هغه پلان کاری ده چې اکشن پلان مونږ ورته وایو بل ټول تیم سره یو ځای کیږو او پلان خپله ریاست شفاخانې ته او وزارت صحت عامې ته ورکول کیږي چې یا پلان عملیاتي ده او پلان خپل استراتیژیک ده په اساس د هغه باندې اولینې خپله استراتیژي او پالیسي د خپله روغتون ده چې بهبود د عرضې خدمات صحي دي په هر حالت باندې هم د ماشوم او هم د مور او هغه کازونه چې باعث د دلیل د مرګ و میر یا مړینې د مور او یا د ماشوم کېږي کیدای شي چې هغه باندې مونږ ډېر فوکس وکړو او له دې نه مخنیوی وکولی سو او وکولی سو چې په ښه توګه باندې ښه وجه باندې له طریقه د ارتقا د ظرفیت د قابله صاحبانو نه او ډاکټر صاحبانو نه یعنې هغه اصل د مؤثریت او مثمریت مونږ مراعات کړو چې شی چې مونږ لرو په خپل مملکت کې او یا په روغتون کې هغه نه استفاده چې ډېره وکړو کولی شو چې عرضې خدمات په ښه وجه باندې ورته عرضه کړو بله ډاکټر صاحب له هغه وخت څخه چې تاسو دغه سپېڅلې دنده پر مخ وړئ هغه د ژوند سترې لاسته راوړنې مو څه دي چې تاسو ډېر پرې خوشحالیږئ او ډېر ویاړ پرې کوئ اول خو دا چې یو مریض مثلا یو ماشوم په غېږ کې او له روغتون وځي دا نه تنها ماته یو دستاورد ده یا لاسته ده دا بحث البته ټول پرسونل د روغتون ته یو ډیر لاسته راوړنه ده چې په دې اجر کې نه تنها یو نفر شریک ده بلکې ټول روغتون په دې کې شریک ده یعنی حتی کېدای شي چې ټاپ لیول مدیریتونه چې دي په دې کې هم شراکت لري د خاطر چې مثلا ځینې سامانالات دي یو نفر نسی کولای چې هغه سامانالات تهیه کاندي یا تنها یو کس په شفاخانه کې نسی کولای په دې اجر کې
البته ټول شریک دي او ټولو ته د افتخار ځای ده چې د مړینې د مور او د مړینې کچه په یو روغتون کې کم است یا مخصوصا یو مور ډکه غېږ له روغتون نه وځي دا یو ډېره ښه او لویه لاسته راوړنه ده. بله په ټوله کې په وروستیو کې مو پیام اورو هغو میندو ته چې دغه شفاخانې ته او دغه روغتون ته مراجعه کوي. پیام می دا میندو ته او د باندې پایوازانو ته مخصوصا چې هغه اصول او مقررات و پالیسي د روغتون څه ده لطفا د دوی پر نظر کې ونیسي. مثلا په اصل د پایوازي کې چې د موږ 2 وخته پایوازي رخصت شد د مریضانو ده هغه ته باید اصول قوانینو سره د موږ سره یو ځای اوسي هغه اصل د مراعات کاندي. په طور مثال زه درته ویلی شم په پاکي د شفاخانې کې ډېر موږ سره کومک وکړ د خاطر چې مریض مو کولی شي په آرام اعصاب باندې روغتون ته راسي. یعنی په هر حالت داخل د روغتون کې ارزی خدمات دوی مطمئن اوسي که چیرې مشکلات ایجادېدل یا په طور مثال موافقت عملیات اخیستل کېده حتما د پایوازان ډاکټر صاحبانو له طریقه یا پرسونل له طریقه ورته وایي چې موافقت د عملیات واخلي. نور دوی اکثرا ډېر په تشویش باندې چې موږ ته اول را نه کړل څه نو دا حاصل د دې خاطر ده چې ارزی خدمات داخل کې کېږي و هر دقیقه موږ کوشش کوو چې اول ورکو اما بیا هم د خاطر چې شفاخانه زیق د جای کم ده ټول پایوازان نسو پرېښودلی تنها هغه پایوازانو ته موږ اوس اجازه فعلا ورکړې ده چې فشارونه جدي یا بخش جراحي کې دي عملیاتونه استثناءات ورکوو هغه پایوازان پرېږدو. نو کوشش کوو چې یو ښه سیستم بیا هم په شفاخانه کې چې تر څو وکولی شو دوی رضایت کسب ډاکټر صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ مننه. قدرمنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ د ښځې او ټولنې خپرونه او په دې برخه کې به بیا هم لاړ سو د دغه روغتون له ځینو ناروغانو پایوازانو سره به خبرې وکړو چې دوی د دغه روغتون د وضعیت په هکله څه وایي. بسم الله الرحمن مریض ما رو 10 بجه شب آوردیم. 10 بجه شب. روی دکترم شما و مریضتان چطور بود؟ چقدر راضی هستین؟ والا خوب راضی هستیم با پیش آمد بسیار خوب همراهی با میکرد سیرپ برش گرفت پچکاری برش کرد دیگه همیشه هر دقیقه معاینه میکنه دیگه خوش هستیم ما. کدام امکانات که به خاطر یک مریض باید برابر باشه آیا او امکانات در این شفاخانه به مریض شما برابر شده نه؟ بله هم امکانات هست. بله منتها پیشتر بابگکش مرا نمان که یک دفعه میرفتم مریض ما میدیدم. خیلی بعد رسول شفاخانه تا په ډېر ښه وضعیت داخل کو دوسای موږ نه یو ورپرې اوس بچه پیدا شو کالی یې یوړل رخصت په څه وخت خدمات هم په سترګو نه لیدل خو دا اوس د پایواز نه سره پرېږدي مریض سره د مریض په سر باندې وختي اوس هم لانجه سره اوس د پایوازانو د مریضانو یو مریض دغلته د دروازې مخه کې زوب وکړول وېده یا په 15 کسانو ډاکټرانو دراوتل ان نه بوتل. قدرمنو لیدونکو دلته مو د ځینو پایوازانو د ناروغانو د پایوازانو سره هم خبرې وکړلې خو دوی ته ډېره بریده دغه ستونزه مطرح کړل چې ویل چې د روغتون دننه دوی پایوازانو ته اجازه نه ورکول کېږي او ځینې ستونزې چې دننه دي هغه هم ډېری پایوازان د دې له ویرې څخه چې د دوی د ناروغانو څخه بد چلند ونیسي نو هغه د کمرې په مخ کې نه ظاهروي خو دوی ته ډېره بریده په دغه باندې تاکید کوي چې دغه ستونزه دلته اساسي ستونزه چې پایواز د مریض سره یا هم د ناروغ سره دننه نه پرېښودل کېږي.